شیخ حافظ الله اوس موږ او تاسو د زمانې په یو داسې دور کې روان یو، یو داسې میاشت کې روان یو چې هغه د محرم الحرام میاشت ده او دا ډېر د فضیلتونو والا میاشت ده. دې کې چې کوم د عاشوره ده محرم، یعنی لسم محرم، د دې متعلق احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه د اهمیت یا د فضیلت باره کې څه شته؟ د دې باره کې بارک الله فیکم وجزاکم الله خیر. امام نسائی سنن کبرا کې چې کوم روایت راوړی دی د ابي قتاده رضی الله عنه جی جی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صوم یوم عاشوره، دا د عاشورې روزه چې ده دا د یو کال ګناهونه معاف کړي، جی، او د عرفه چې ده دا د 2 کال ګناهونه معاف کړي. سبحان الله. ګوره دا دومره یو عظیم عمل او دومره لږ وخت دپاره یو دومره اجر ثواب الله رب العزت به دې کې ایښودلی. آیا دا صرف ګناه صغیره سره متعلق دی یا ګناه کبیره هم انسان ته په دې باندې معاف کېږي؟ نه، دا عام لفظ راغلی دی او د الله رحمت ډېر وسیع دی. مقصد دا صغیره او کبیره ګناهونه ټول الله دې سره معاف کړي. جی. اوس که موږ دا وګورو لکه څرنګه چې شیخ دا حدیث ذکر کوو، یقینا چې یو ډېره قیمتي خبره یې وکړله، ځکه چې د رسول الله سلام خبره ده. چې هر کله دا د رسول الله سلام خبره ده نو پکار دا دی چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. نو د دې وجې نه که موږ او تاسو وګورو شیخ غالبا که دا د دې سره موږ نورې ورځې مخکې وروستو ونیسو دغه هم ضروري دی یا صرف د عاشورې روژه نیول پکار دي؟ نو عاشوره هغې ته کتل غواړي نهمه ورسره کې یا 11 ورسره کې. صحیح شو، نهم یا 11 یا لکه مسند احمد یا ابن خزیمه چې کوم روایت راوړی دی چې یومن قبله یا یومن بعده. نو ګوره محترم ناظرینو، دغه حدیث په بنیاد باندې چې کوم شیخ موږ ته ذکر کو چې یومن قبله یا یومن بعده، نو په دې وجه باندې که موږ وګورو انشاءالله دا راتلونکي زموږ چې دا کوم روان محرم دی نو په دې کې تاسوعا نهم چې ورته ویل کېږي هغه د بت په ورځ باندې راځي او عاشوره هغه انشاءالله د جمعرات پر ورځ راځي. او دا یو بل فضیلت هم شو چې جمعرات د ورځې روژه هم په دې کې راغله، ډبل ثواب شو، ډبل ثواب شو. او ورسره که یو انسان په اوچته مرتبه باندې عمل کوي نو د جمعې ورځ هم دې ورسره ونیسي چې دا به 11 راځي. جی جی، دواړو کې ډېر لوی اجر دی. ورسره که موږ او تاسو وګورو شیخ نو یو ورځ یا یو 2 ورځې بعد غالبا ایام بیز دي، هغې باره کې مشهور روایت دی جی چې نبی صلی الله علیه وسلم با دای بار کې ترغیب ورکو، عمل پم کو. معمول د نبی صلی الله علیه وسلم داو چې 14 14 او 15 چې ایام البیز ورته ویل کېږي. 14 14 او 15 چې د ایام بیز وی څنګه چې شیخ موږ تاسو ته ذکر کړل ایام بیز ورته بدی وجه باندې وی چې په دغه ورځو کې د سپوږمۍ چرند بالکل تک سپین رڼا کې شیخ هم داسې ده. جی جی، یعنی د میاشتې 14 تاریخ 14 تاریخ او 15 تاریخ او غالبا احادیثو کې د دې فضیلت دا ذکر شوی دی چې گویا که دا انسان هر میاشت نشي گویا چې د ټول کال لپاره دا شوله. بالکل جی، یعنی د انسان ژوند چې وګورې بیا د روژې فضایلو ته وګورې نو گویا چې دا د انسان په ټول عمر تقسیمیږي، په ټول عمر تقسیمیږي، ځکه چې الله رب العزت په هر نیکۍ باندې که موږ او تاسو وګورو نو 10 نیکۍ ورکوي. نو گویا چې د انسان 3 ورځې روژې نیسي نو گویا چې 13 نیکۍ شولې. نو گویا چې دا هره میاشت چې دی داسې کوي گویا چې د ټول عمر دته د هرې ورځې د روژې ثواب ملاویږي. نو الله رب العزت ته موږ د دې باندې د عمل کولو توفیق غواړو. الله رب العزت په دې باندې موږ او تاسو ټولو ته عمل توفیق راکړي.